تورات راوړو دوی ته، نو د دوی زنانا د دوی مشران دا ټول راغون شو او موسی علیه السلام وته د الف نه تر د ی پورې لس چې کومه تختې وي دی وته سناو کړی. نو دوی چې موسی علیه السلام دا کوم تختې او دا کوم حکایات دا کوم احکام چې تا بیان کړل په دې باندې زمونږ واره نه راځي، تا ډېر ګران دي او دا د الله طرف ته راوړي دي، دا خو ډېر زیات ګران دي، په دې موږ عمل نشو کولای، دا سخت دي. موسی علیه السلام ته فرمایل چې تاسو کوم وخت آزاد تیر کړی دی، نو اوس چونکې تاسو په یو دایره کې راځئ، نو تاسو ته دا وخت په دې باندې احکام باندې عمل کول ګران دی एकदम. نو دا تاسو ته اسی ګران ښکاري، حالانکه چې الله ظلم کوونکی نه دی، دا د دې تاسو ته ضرورت نو الله تاسو د پاره د احکام راولېږل. موسی علیه السلام د دې سره دا خبرې کولې حتی تر دې چې دوی دا خبره باندې موسی علیه السلام قائل کو چې موږ وضو په خپل الله رب العزت ته دا عذر وړاندې کو چې الله په دې کې موږ ته تحریف وکا څه کمیرا ولا سانتیا را ولا. موسی علیه السلام د دې قوم نه او یا سرداران راغون کړل لاړو کوه تور ته چلاړو موسی علیه السلام او دوی نو موسی علیه السلام په کوه تور باندې یو وریځ رااله. نو موسی علیه السلام هغه ته ورخته او دا تندې مبارکي پکې داسې ورپټ غونډه کې شو او د تندې مبارک نو دوی رڼا خطا تفسیرونه لیکلي دي چې دا هغه ته د قتلو دغه نو د انسان طاقت نو چې هغه ته قتل وي. نو دوی الله رب العزت چې کوم عذرونه پیش کړو الله ته هغه پیش کړل موسی علیه السلام. الله د طرف چې کوم دی حکم نشو چې دا سو دي کې یو داسې حکم نشته چې پتا سو باندې ګرانی، البته کو بتقاضای بشریت تاسو نه یو کار پاتې شي نو زه معاف کول وایم، زه بس تاسو توبه قبلوم. نو چې کله دا اوازونه دا خبره واوریدل دوی نو موسی علیه السلام دوی ته دا خبره نو دوی چې موسی علیه السلام سره مخامخ شو نو موسی علیه السلام ته فرمایي چې اے موسی دا خبره چې موږ واورېدو نو موږ الله ولیدو، څه پته لګي دا جناتو دا فرشتي وي تاسو دا خو موږ نه لیدل، نو حالانکه موږ الله لیدل غواړو، موږ څه کوو الله لیدل غواړو حتی نر الله جهرة چې موږ الله وینو. نو الله رب عزت فاخذتهم الصاعقه نو الله په دې باندې یو تندر د بجلی رو ورځو یا دا او دې مړکل اوس وزولې او ختم شو. نو موسی علیه السلام دغه ټیم کې الله ته سوال کو چې الله دا د قوم سردارانو په کار دا چې است سره زم بیا په ما راغلې وي، نو زه ژوندې پاتې شم دا ټول نشو او چې زه ژوندې پاتې شم موضوع واپس لاړ شم قوم ته زه به وسره اغي ما داسې په دغه کې په شک او شبهات کې مبتلا دي او چې زه اسلام شم ورته ویم چې داسې اغي مشو نو نور هم په شک او شبهات کې مبتلا شي. نو یا الله د دې بیوقوفانو د وجې چې کوم دې موږ په دغه کې ما چوا په امتحان کې نو الله رب العزت بیا د موسی علیه السلام دعا قبول کړه او دوباره چې کوم د احمقان راځندې کړه. ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا ژوندې کړې مونږ تاسو من بعد موتکم رسته د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکر گزار شئ. الله رب العزت دې ته چې کله دا دوباره ژوندې کړ شو نو د دې پوره یقین راغی چې بس د الله طرف دا خبر وته وکړل شو چې بقضای بشریت انسان دې موږ هم خطاګان کیږي. ګوره قران کې موږ په ایمان مجمل او مفصل کې سویو آمنت بالله كما هو باسمائه وقبلت جميع احكامه يلا طول احکام مستعمل لي اقرار باللسان واجب باندې اقرار کو على الاعلان وتصديق بالقلب او پزله باندې تسلیمو. نو آیا موږ ټول احکام منلي؟ موږ ټول احکام منلي نو بقضاء بشریت موږ هم ډېر کارونه پاتې کیږي، خو الله معافي کوونکی دی، موږ به الله نه معافي غواړو الله به معاف کوي. نو دې ته الله داسې ویل چې کو تاسو نه غلطي کیږي نو زه به معاف کوم، تاسو معافي د پر راضي دوباره زه به تاسو معاف کوم. دا کوم احکام چې دا به دي سو کړ دوی چې واپس رال نو دوی په دې د الله په دې خبرو کې تحریف وکړو
نو داوی راغلی دي تفسیرونه ذکر کړي یحرفون الکلمه دا الله په الفاظو کې تحریف کوي دي سویل دي دا سویل خپل قوم ته چې تاسو نه کو سکیږي چې څه نه کیږي هغه نه کوي او چې کوم نه کیږي پکې کوي دی خپل قوم ته دی او یو سرداران چې را لدی چې الله و چې څه کول شي کوي چې څه نه شي هغه پرې دی نو دی داسې تحریف کوي وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ او سورې کړه مونږه پتا سو باندې وریځ وَأَنزَلْنَا او نازل کړه مونږه علیکم پتا سو باندې المن والسلوى من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا نخري من طيبات د پاکو سيزوننا ما هغه رزقناكم چې درکړي دي مونږه تاسو ته وما ظلمونا او نو کړه ظلم هغوی په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم ولكن هغوی په ځانونو خپل باندې یظلمون چې ظلم به کوو ګوره د دې دغه ته ګوره او د الله رب عزت رحمتونو ته ګوره موسی علیه السلام ته حکم وکړ شو چې تاسو دا څومره چې تاسو د دې قبيلي ولا دا څومره خلک دي دا د راغون شي او په قوم عمالقه دا د عمالقه د عميق د نسل نو او دا ډیر غټ غټ خلکو ډیر وجود والا طاقتور مضبوط خلکو نو دې ته چې تاسو په دې باندې ورشه دوی سره جهاد وکړي نو دې انکار وکړو پښپګم سي پار کې د دې بیا پوره تفصیل لري نو دې الله تعالی دې موسی عليه السلام ته فرمایي چې فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون تو ستاره بلار شي جهاد وکړي او بس دا زمون د تاسو وګټي تاسو چې کوم دی هغه فتح وکړي بس موږ د پاره دا پوره ده نو دې دومره بد اخلاقی وکړه د موسی علیه السلام سره د الله رب عزت پشان کې نو الله رب عزت چې دی وادي تیا چې ما تاسو ته کوم ذکر کړی چې دی د بحر قزم نه چې واوړل نو وادي تیا وادي سینای دا دوانه او ته ویل کېږي په دې علاقې کې الله رب عزت دا سلويخ کاله قید کړ سلويخ کاله دا چې کوم دی دا قوم په دغه ال خاص کیلومتر زیاده پاغي کې چې کوم دی دا قید کړی شو نو چې دې کله په دې وادي تیا کې قید کړی شو نو چې د دې لپاره باندې د خوراک به تنظیمونه دا غزه کې نسونی بوټي وي د سم یو اوار صحرا او میدان نو الله رب عزت په دې باندې بیا څه وکړل چې دغه نافرمانی د وجه قید کړل نو الله رب عزت به په دې چې کله چون کې ګوره د الله رحمتونو ته ګوره په دې باندې اوس دې نور نه ونه نشته نو الله رب عزت چې کله به ګرمي نو نور چې راوخته نو الله رب عزت په بدی به خاص میدان باندې وریځ راوسته نو نور به وریځ را منی کو او دی به کوم دی د خپل سوري د لاندې وخت راو نو په دا ډیر لوی انعام کو وانزلنا عليكم المن والسلوى او دین دا چې د دې لپاره نازلول با من او سلوى تفسیرونه کړي دي چې باقاعده با یو تفسیر دا دی چې باقاعده به دي چې سره پاسې د نو دې ته په پلیټ کې وای من او سلوى پرته و من دا چې کوم دی دا یو خوب کیرو باندې کېو دا یو کیرو او سلوى پرته و من دا چې کوم دی دا یو خوب کیرو باندې کېو دا یو کیرو یو ګور په د خوراک دوه اقسام دي یو نمکین او یو خواږی یو نمکین او یو خواږی نو دوه مزه کوي چې یو پکې نه بیا کار صحیح نه کنه نو دی بس کول دي ته نمکین د بټیر په شکل کې راتل دا موږ ته سوې مرز وته وایي کو سوته وایي دا ملزان داخله چینی شي او دا کوي دا تفسیرونه لیکلي چې یو به په پلیټ کې باقاعده به مرز متخصص برابر راغلی د خوراک د لپاره صحیح وو او یو طرف ته تکلیف په پلیټ کې وو او دې تفسیرونه دا ذکر کړل دي چې دې تبا چې دې تفسیر دا ذکر کړل دي چې دې په دې وادي تیا کې داس یو زیلې بوا یو زیلې بوا چې داغه بغټ غټ پانی نو هغه زیلې به ډېر ګوره نو چې دې سره راپاسې د نپاغي باندې د دې وریځ نه منوس داس یو دغه باندې کې شو د اسمان د طرفه د وریځ نه چې هغه به خو کیرو هغه اپانه باندې نیولې ته لکه څنګه چې دا وورو شي کنه په دې پانو باندې او هغه پانه هغه ته ونیسي لکه یا چې زمون په دې علاقو کې دغه شي موږ ته سوایو هغه ټو نری دغه چې ګل دغه دا سار چې موږ راپاس ورسره سپین ښکاری
چنای دا چنای چې کله شي د پاره وانت تاسو نه کله سپین سپین شین پانی ښکاری سپین ښکاری دا چنای د قشان په دې باندې دا کیر دی د دې زینو باندې د کیر ته نیولو ته چې دا ته به په نو دوی به دغه ته راغون کو دا منوا او سلوا چې کوم دا داسې په دغه ګړو ګړو کې به دومره په ډیر تعداد سره دا مرزونو چې بل دوی داسې لاس ورنه ماسونه بس راوستي او به کېراونو دا به کېراونو به ځان په خول نو دا تفسیرونه نه سونه خپل خبره ده بھائی تاسو نن سبا مو تاسو سونه ګرځو ملاوي کی چاته نو دا نشان چې کوم دی اوس خیر د الله په ذکر د ګمن نور ډیر منو سلوا حساب دی ګرمو ته خدا سي خوراکونه د خوګو په شکل کې ملاويږي خواږه چې کوم دی په سلو قسمونو کې موږ ملاويږي او نمکین هم چې کوم دی په سلو قسمونو کې موږ ملاويږي نو دا الله فضل او کرم دی نو دې ته په داسې ترتیب کېدو نو دې سو کلو من الله رب عزت فرمایي کلو من طیبات ما رزقناکم نو خوري د پاکو سيزوننا ما هغه رزقناکم چې درکړي دي مونږ تاسو ته وما ظلمونا او نو کله ظلم هغوی په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم لیکن هغوی په ځانونو خپل باندې یظلمون ظلم کوونکي دغه حکم شو دغه د الله تر طرفه منو سلوا براتل دوی د دې باوجود هم د الله نصیب غوښتل یا الله مونږ چې کوم دي د منو سلوا نور ګره تیار خوراک ورته د اسمان نه راتلو نو بصیرون مختلف اقوال ذکر کړي خدام کې دي شي دغه هر طرف اسانو دی یا الله مونږ ته پیاز راکا مونږ ته وګ راکا مونږ ته دال راکا سی شو دي د الله نه دا غوښتل وګ پیاز دال دا وغیرہ وغیرہ دا شي د الله نه غوښتل شروع کړل او دوی په خپل ځان باندې دا ظلم وکړي چې الله ته دغه بیا ورکړي نو دوی بیا چې کوم دی خود خبره وکړي او کار کړي د الله تر په حکم دي ته وشو چې تاسو دا نږدې یو علاقې دا هغه ته ورشي او دا غینه د دې هر یو شی بیچ راواله دا هر یو شی بیچ مطلب تخم چې وته ستمن وایي دا تخم راواله نو دوی لاړل د غنمو د ملو د ټیپرو د گازرو او دا ټول د دین راواله نو دوی دا حکم دا کو چې تاسو په دې کې دا وکړل او دین یو امر راوخته او تاسو دا راوستون د اسمان د طرفه ومنو سلوا په تاسو باندې شي نو چې بیا غشانه کو چې غیر راوستون بیا ټیپرو مونږ ته سو ټینګيږي او بیا خدا دا موږ نه بیا چرته موږ د څنګه تنگ راغلي موږ اسمان سلوا غواړو نو دی بیا د غټي پر مولو گازرو او د غرس د پاتې شو موسی علیہ السلام د خپل د موسی علیہ السلام د مخ کې هارون علیہ السلام دا چې ورو هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام د 3 کال مخ کې وفات شو او موسی علیہ السلام چې کله د وفات وخت را نږدې شو نو موسی علیہ السلام الله نه دا دعا وکړه چې الله ما ته په وادي مقدس کې چې کوم دې ما ګران نصیب کې وادي مقدس کې یعنی بیت المقدس یادو ها نن چې په فلسطین کې دا کوم حل شروع دی او بیت المقدس باندې چې کوم دې مسلمانان هغه ته نه پریدي موږ پکې څوک نشي کولای ماشومان قتلېږي او یا 10000 ماشومان لا هغه قتل شو په یولس چې په کو کې یولس کسان یو پکې پاتې دي چې په کو کې یولس کسان یو پکې پاتې دي نو ظلم د انتها ته وګوره نو دی دغه بهترین زیاده ورزه ده د زمون د مسلمانانو د انبیو خوښوي زیاده موسی علیہ السلام د الله نه دعا وکړه چې الله زموږ د دې خلکو سره نشم پاتې کېږي د دې نافرمانو خلکو سره نو مال داسې ځکه مرګ راکې چې هغه دغه فرمان بداري مقدس طرفونه ته موسی علیہ السلام بیت المقدس طرف روان شو په دغه لار کې بیا یو ځو الته ول مرګ رالو او وفات شو قلنا او یاد کړی کله چې ویل مونږه ادخلوا جنن وزي هذه القريه دي مخامخ کلیتا فكلوا منها او خریدها پیداوارنا حيث شئتم چې څنګه چې سرنګي خو خويستاسو رغدن د مزي سرا وادخلوا الباب سجدا او نن وزي په دروازه ټټ ټټ وقولوا خطه نغفر لكم او وایا خطه مونږ معاف کړی تاسو لکم تاسو تا خطاياكم گناهون استاسو وسنزيد المحسنين او زیاد فضل به وکړو فنیکانو حلق باندې د موسی علیہ السلام نه بعد یوشع بن نون علیہ السلام دا د الله پیغمبري ور حواله کړه
یوشع بن نون علیه السلام. یوشع بن نون دا د موسی علیه السلام خادم مو، او دا چې کله د حضر علیه السلام سره چې کله موسی علیه السلام واقع تاسو ته معلومه ده چې د حضر علیه السلام سره موسی علیه السلام ګرځېدو دام ور سره وخه د یوشع بن نون علیه السلام د موسی علیه السلام سره مرګره و د حضر علیه السلام چې بدی ګرځېدو نو په هغه نبات یوشع بن نون علیه السلام ته نبوت حواله شو. د یوشع بن نون علیه السلام په حواله سره الله رب عزت د قوم ته دا حکم وکړو چې تاسو سوکي تاسو منوزي دا یو علاقه یو کلی او دا داسې علاقه دا یو چاردیوالۍ کې بنده علاقه قله لکه څنګه چې زموږ قله بالخسار شو یا دا د نور زینو شو چې هغه ته غټ دروازې دا غټ قلې ته منوتل یو دروازې بیا اخو د نور دروازې غټ نو دا هغه حکم شو چې تاسو دغه ځای ته ورننوځئ چې تاسو څه غواړئ دا خوراکونه چې کوم تاسو غواړئ دا هم تاسو ته ملاو شي غنم هم تاسو ته ملاو شي هر یو شی به تاسو ته ملاو شي. نو خود دې لپاره دې ته شرایط کې خود له شو چې تاسو کله ننوځئ ودخلوا الباب نو چې تاسو کله به دې دروازو ننوځئ نو سجدن تاسو به ټیک بشي تاسو به سجده د الله د شکر ولګوي سجده شکر وکړئ چې الله تاسو له دې دومره غټ قوم باندې طاقتور قوم باندې سره کړ فتح را نصیب کړ کنه. او دوم بسوي حته نغفر لكم تاسو به د خپل ګناهونو معافي غواړئ تاسو به د خپل ګناهونو معافي غواړئ. نو دې څو کړل دا بدبخت قوم چې کله الله رب عزت وتبارې ورکو نو چې دې کله دې دروازې ته تلل نو کده ماشومان په شان د ځان پسې د غرا کاغل د خپې سجده ونه لګول خپې ځان پسې ماشومان ځان پسې د چپړې څنګه راکاږي اخر راغستي د قشان دې د چپړې ځان پسې راکاږي او روان او د حته الفزع حنته ویل د حته الفزع حنته یا الله موږ څه پکار دي ها موږ له غنم پکار دي موږ له غنم راکې موږ له غنم دي دا आवाजونه کو او د سجدي په ځای خپې ځان پسې راکاږي الله رب عزت دې تبیا ډېر سخت سزا ورکړه. هغه مخکې آیات کې ذکر کوي فبدل الذين خو بدل کړه الذين ها کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا خبره غیر الذي چنوا هغه قیل چې ویل شي لهم حویتا فانزلنا اخر نازل کوم علی الذين با کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رزق عذاب من السماء الى اسماننا ما كانوا يفسقون په سبب دا غي چې نافرمانی به کولا ما تاسو ذکر کړل چې د حته پځه حنته ویل او د سجدن پځې سوبل خپې راکاګلي پځان پسې خپې پځان پسې راوکاګلي نو الله رب دې د اسمان په دې باندې عذاب نازل کو عذاب سو تاسو ته پتره تعاون عذاب په را نازل کو او یا زره کسان د بنی اسرائیلونه الله مقدار کړل دا الله رب عزت مونږ ته دا واقع اسی نه بیانې ښا دا واقع دا د شوق د پاره نه د موضوع د پاره دي چې مجلسونه د خلک ګرم کی او دا واقع د قومونو ته خلک والی بل دا د عبرت د پاره دي چې موږ د دې عبرت والو چې بنی اسرائیل کم اعمال وکړل الله په کم نعمتونه نازل کړو هغه د نعمتونو قدر وکړه هغه د نعمتونو قدر وکړو الله هنا کې تبو برباد کړ الله د احکام چې کوم دي هغه کې بدلون راوستو تحریف وکړ راوستو نو الله تبو برباد کړ د قشن په نوم زمانه کې هم هغه حساب دی نو تاسو دې ګورئ کنه الله دې په نوم باندې نعمت د قران کړی دا د قران مته موجود دی په دې حالت کې سو قران ته لیکلي چې قران یو داسې وخت پرشي قیامت په دې چې سار من ماخام من دا تفسیر وکړو دا تفسیر من وکړو قران ته د الفاظ من انو چې سار راشو قاری شه زبر تفسیر کولاو کوم چې ټکی کولاو کوم په قران په صفې بس په پتی یو ټکی هم پکې نه دا چې کله ناشکری شي قیامت ته نږدې الله پاک بدل قران علم موجود کړي دا قران د کتابونو د علم تب سپینی پاره پاتې شي په دې یو ټکی پاتې نشي بل یو ټکی بلی حافظان بسار ماهان بدل ته حفظ کی په قران کې چې کوم دی د قران تلاوت به کې په موږ کې چې سحر را پاسي هر سبه زمين دي قیامت نشانه علي ټول دا به دې تذهیب په تور باندې وره دا به تور د قیامت علامت ته دا الله چت کی بس د دې قدر قیمت ختم شو قدر قیمت به ځکه ختم شي بس دې بیا به قیامت را نه راشي ځکه چې د علماء قدر نشته علماء قدر نشته دي علماء
چې کوم دې د هغې باندې څوک اعتماد نه کوي هغې ته څوک کیني نو په قرآن څوک ځان پوهه کوي نو د حدیثونو څوک ځان خبروي او هغه خلک موږ خپل ځان مشران کوو چې کوم نه د قرآن نه خبري نه د حدیثو نه خبري نو بیا دا د بني اسرائیل هم دغه الله څومره لوی رحمت په موږ باندې کړی دی څومره لوی رحمتونه دي کو د منو صلوات ګوري نو تاسو ګورئ دا دی بازار ته ځه څومره منو صلوات ته مینه دي ته به چې په دې پیسې موږ ورکو نو چې پیسې په ورکې خو ته الله روح ساتلی د باندې خوري کنه خولې درکړې دا صحت درکړې دي دا چې خلک شته دي چې به اغي باندې خوراکونه الله باندې کړی دي خزر بیان د الله فضل اسلام کې ایمان درول په دې د الله شکر وباسا هندوان چې کوم دي د دې په ځای امتیاز اسکی دغه او د صابون په ځای باندې په ځان باندې سټي مګي نو دا د الله نور رحمت نه چې په اسلام کې په ایمان کې په حالت کې څومره پاک صاحب ګرځي نو دا الله نور رحمت نه په من باندې وګ چرته موږ د دې قدر اونکو نو نږدې چې دا رحمتونه موږ اوچت کړی شي د الله عذاب نه راشي څنګه چې نو دا واقع د دې لپاره الله ذکر کوي چې به تاسو چې موږ په بني اسرائیل کوم نعمتونه کړو هغه د هغه شکر ادا نکوه او زموږ د احکام تابعداري ونکړه نو هغه باندې نو الله اولیا زر هغه تبعی ګان نه ده صحیح شو کنه او موږ زموږ دا ګران وته نه ده اس ګران نه ده او نن موږ ګورو موږ د بیت المقدس قدر ونکو فلسطینیانو د خپل زمکو قدر ونکو زمکه خرڅ کړي د پیسو لالچ کې رالل نو هغه اسرائیل باندې چې کم دی کو د مثال په توګه 2 لک مرلونو په لس لک کې وختونو هغه د لس لک روپۍ لالچ کې رالل نو په لس لک علماء يهوديان اسرائیل ورو د انځي قبضه کوه تر دې چې هغه بیت المقدس هم قبضه او ټول فلسطین لاره زمونه 80% فلسطین چې کم دی دا زمونه تل دي 80% 20% چې کم دی فلسطینیان یو ګټ راغون شي یو ګټ او نږدې چې دې ګټ اس قلتم او یاد کړئ کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن هرگز مون یقین نکو لکستا خبره حتا نور الله جاهرة تراغي پوری چې اونیو مونږه الله کارا فاخذتهم الصاعقه فاسوني وليتاسو یو تندر وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا ژوند کړی موږ تاسو من بعد رستا موتكم د مرګ تاسو نه لعلكم تشكرون شاید چې تاسو شکر گزار شئ وظللنا عليكم الغمام او سورې کړمږه پتا سو باندې وریځو او انزلنا علیکم المن والسلوى او نازل کومږه پتا سو باندې من او سلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم نخری د پاکو سيزونو نه هغه چې درکړي دي مونږ تاسو ته وما ظلمونا او نو کړي ظلم هغه په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون ولیکن هو هغه په ځانونو خپل باندې ظلم کوونکي وَإِذْ قُلْنَا او یاد کوي کله چې ویل مونږه قلنا ادخلوا هذه القريه چنن وځي د مخامخ کلی دا فکلوا منها مخری دا پیداوار حيث شئتم چې څنګه سرنګي خو خويستاسو راغدن د مزه سرا وادخلوا الباب سجدا او نن وځي په دروازه ټټ ټټ وقولوا خطه او وای خطه چې مونږه معاف کړه لکم خطاياكم او تاسو تاو گناهونه تاسو وسنزيد المحسنين او زیات فضل وکړو مونږه پنيکانو خلق باندې تبدل الذين خو بدل کړه هغه کسان چې ظلم کړو قولا غیر الذي قولا خبره چې نوا الذي هغه چې قيل چې ویل شوی و لهم حویتا فانزلنا اخر نازل کومنګ علی الذین فها کسانو باندې ظلم چې ظلم کړو ورزنا من السماء عذاب د اسماننا بما كانوا يفسقون په سبب داغه چې نافرمانی